هغه انسان چې کله د منځ نه کوي بیلمازه دی د هغه متعلق عذابونه کله چې انسان منځ نه کوي دی انسان خدای تعالی په 15 قسم عذابونو کې مبتلا کوي په څو قسم عذابونو کې 15 قسم عذابونو کې هغه انسان مبتلا وي چې کوم انسان منځ او دس نه کوي دا خبره یاد ساتئ کم خلک چې په کورونو کې په خپل منځ کوي خو خپل بچو ته خپل کشرانو ته د منځ حکم نه کوي هغه هم دا واوري دا هغه به کې هم پته ولګي یو به کېدار حضرت علی کرم الله وجهه دا هغه د حدیث شریف روایت کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه فرمایي کم یو انسان چې په منځ کې سستی کوي او منځ نه کوي الٰه العالمین به ولا 15 قسم عذابونه ورکوي 6 منها قبل الموت شپږ عذابونه په دې کې داسې دي چې دا د په ژوند کې د مرګ نه مخکې شپږ قسم عذابونه بیلماز انسان له الٰه العالمین د مرګ نه مخکې ورکوي په ژوند کې وثلاث عند الموت درې قسم عذابونه الٰه العالمین بیلماز انسان له د مرګ په وخت کې ورکوي وثلاث فی القبر درې قسم عذابونه دي بیلماز انسان ته په قبر کې میلاویږي وثلاث عند خروجه من القبر او درې قسم عذابونه دي چې کله د قبر نه راپورته کړي شي دته به دا میلاویږي هغه عذابونه کم چې د مرګ نه مخکې دي نو فاولها ان يرفع عنه اسم الصالحین محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي د ټولو نه اولنی عذاب د لپاره دا دی چې د دنه به د صالحینو او د نیکانو خلکو نوم پورته شي د الٰه العالمین په در کې چې کمی پرشتي دي د سره د ټول ریکارډو سره موجود دی نو د نوم سره صالح لیکلی وي نیک وسره لیکلی چېر دا نیک سړی دی کم چې بیلمازي د هغوی سره ګناهګار لیکلی وي نو چې کله یو انسان منځ پرېږدي محبوب فرمایي پرشتي د هغه د نوم نه هغه د نیک او د صالح هغه ټکی دې کټ کړي ګناهګار ورسره ولیکي خدای تعالی دې موږ تاسو ټول په خپل امان کې وساتي دویم نمبر والثانیه محبوب فرمایي دویم قسم عذاب دا دی ترفع عنه برکت الحیات کله چې انسان منځ نه کوي د په ژوند کې به برکت نه وي د په ژوند کې به برکت نه وي دې کا خپل ژوند ته سوچ فکر وکړي دی به چې ارزو په خپل ژوند اړو پوه شوی نه یم چې دا ژوند زمانه څنګه تیر شو حالانکه چې وای ګوري او یا کال عمر به شوی شل 15 کال به عمر به شوی په دې په پوه شوی نه و ثالثه دریم نمبر عذاب دار محبوب علیه السلام فرمای ترفع عنه برکت الرزق د دې انسان د رزق نه برکت ختم شي د مزدوری کوي دیاړي به کوي خپل کاروبار به کوي نوکری به کوي خډیر روپۍ به ته میلاوي خو چې بیلمازه دی هغه روپو په برکت پای باندې بدینه پوي تاسو کو ګورئ د خلکو ته څومره غټ غټ تنخواګانې دي د خلکو په لکونو روپو باندې 2 لک روپۍ 2.5 لکه 50,000 شپېته او که بیا هم ته دغونه ته پوښتنه کوي لکه حال څنګه تیریږي یره و چې میاش راځي نو هغه شته ټولې ختمې شوی لګم په سره قرض کړیو می دا پریادونه بکای خو کتر جمعات د یو مولانا ته پوښتنه کوي لکه تاسو تنخواه ده جې به تو یا 1000 یا 1000 زیات نه زیات 6000 15000 دی ما بین کې دا تنخواه هغه ته پوښتنه کوي لکه جون څنګه تیریږي یره ماشاءالله ان ټیم را سره په جیب کې روپۍ را سره دا ولی د مز او امامتی کوي نو مستنه قضا کوي مز کوي او کم چې عوام خلک کینې دوی روپۍ کم ځکه ډیری وایي نو بیا ته مز بخیر شوی بیا چې کله د روپو د ازینه وزګار شي الکه خبرې د موږ نه به مزم لاړو نو دا د انسان کمزوري د الٰه العالمین زموږ احساس ټولو زړونه د دنیا د محبت نه خالی کی الٰه العالمین په دین محبت واچي سلورم قسم عذاب محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای لا يقبل منه شيء من اعمال الخير حتى يكمل صلاته چې دا انسان څومره نیک اعمال کوي چې دا انسان منځونه نه کوي نو د بیلماز انسان هغه نور نیک عملونه هم نه قبليږي دا د سوچ او د فکر خبره ده چې یو انسان منځ نه کوي نو دغه نور هر څومره نیک عملونه کوي هغه د نه قبليږي ځکه علما فرمایي که یو انسان ټول عمر په نفلونو کې تیر کی خدای فرض منځ نه کوي نو دغه ټول نفلونه ول الٰه العالمین په مخ باندې هم ورشته شي چیرته فرض منځ ول نه ده کې ما د باندې کم لازم کړه تو هغه ول نه کې مقصد دا چې فرض منځ دې پر خپل ور ډېر غټ وباد لري نو کته بیا ډېر صدقې کې ډېر زیات نفلونه کې ډېر ذکر اذکار کې خو چې فرض منځ نه کې هغه خدای تعالی نه قبلای او دا محبوب علیه السلام فرمایي
پنځم قسم عذاب دا دی د انسان لپاره. محبوب علیہ السلام فرمایي لا یستجاب دعاؤه، کم انسان چې منځ نه کوي بېلمازه وي، محبوب فرمایي د دې انسان دعا به هم نه قبلېږي. موږ تاسو دعاګانې کوو، قرآن کې الله تعالی فرمایي ای بندیانو ما نه دعا وغواړئ زه به ستاسو دعا قبوله کړم، او موږ بیا هم سوالونه کوو نه قبلېږي. ولې نه قبلېږي؟ د هغې دپاره مختلف قسم وجې، یو وجه پکې دا ده چې انسان به منځ نه کوي، دی په خپل منځ باندې همیشوالی نه کوي، نو د هغې د وجې نه د دعا نه قبلېږي. او پنځم نمبر چې دا ډېر زیاته غټه د وبال خبره ده، ډېره غټه د نقصان خبره ده. محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي لا یجعل له فی دعاء صالحین نصیبا، که نیکان خلک ورته دعا کوي نو د هغوی دعا ورته هم نه قبلېږي. استغفر الله. تا خدای تعالی دې موږ تاسو ټول زموږ نسلونه د داسې قسمه بدبختۍ نه وساتي چې انسان کې په خپله کمزوري وي. یاره خلک یې د نیکانو خواله بوځي چې هر دا نیکان خلک ورته دعا وکړي د دوی د برکت خدای تعالی نو چې هغه مونځ نه کوي د هغوی دعا ورته هم نه قبلېږي. مقصد دا دی چې یاره مونځ انتهایي او لازمي عبادت دی. الہ العالمین دې موږ تاسو ټول د دې باندې د همیشوالي په صحیح طریقې سره توفیق را نصیب کړي. نو دا شپږ قسمه عذابونه ول چې دا بېلمازه انسان ته په دنیا کې میلاویږي. محبوب علیه السلام فرمایي کوم چې 3 عذابونه دي چې د انسان د مرګ په وخت کې میلاویږي، نو فاولها اولنی نمبر د هغې نه دا دی یموت عطشانا ولو صبت في حلقه سبحة ابور ما روا. دا انسان چې مري، محبوب علیه السلام فرمایي دی به تږی مري، دی به په داسې حالت کې مري چې دی به تږی وي او داسې تږی به وي چې نه چې په اوبو سره به تنده ختمه شي. محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي د دنیا دا کم سمندر چې دی په دنیا کې غالبا چې 80% دي که 50% دا ټوله اوبه ده او دا 30% یا 25% چې دا وچه اوبه ده. نو دومره ډېرې اوبه محبوب علیه السلام فرمایي که د دې اووه چنده سمندرونه د په دې خوله کې ورواړولی شي خدای به پرې موړ نه شي. داسې خطرناکې تندې نه د خدای تعالی موږ تاسو ټول په خپل امان کې وساتي. نو موږ فرمایي چې بېلمازه انسان مري نو د مرګ په وخت کې په ده دومره سخت او تکلیف تېري. ما ورته چې دونه تنده په موته راشي چې په یو ګیلاس اوبو مړېږو، نو هغې تندې ته زما اوس حالت څونه خرابي که نه نو چې په یو انسان دونه تنده راشي چې دی په دونه اوبو باندې نو هغې به څومره درد انسان ته میلاویږي، څومره عذاب به میلاویږي. نو مقصد دا دی چې یاره بېلمازي د یو عظیم لویه ګناه ده. بل محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي والثانیة ان یموت بغتة انه یموت بغتة. دویم قسم عذاب دا دی چې د مرګ په وخت کې دته راځي دی به ناڅاپي مري، هارټ اټیک به ورته وشي، روان به ګټه به پرې راګیله شي یا وغیره ذلک، بل داسې ناڅاپي غونته کې مرګ به په ده باندې راځي. والثالثة دریم نمبر عذاب دا دی کأنه قد اسقل بحدید الدنیا وخشبها واحجارها على رقبته وکتفه. دریم قسم عذاب چې انسان ته میلاویږي د مرګ په وخت کې، محبوب علیه السلام فرمایي هغه دا عذاب دی گویا کې دې انسان ته د دې دنیا چې څومره وسپنې دي، څومره کاڼي دي او څومره ونې بوټي دي، دا ټول گویا کې د دې انسان په دې سر باندې ور ایښودی شوي دي او دته کم درد میلاوي، کم زور میلاوي، کم تکلیف ورته میلاویږي. داسې قسم عذابونه په دې انسان باندې وي. الہ العالمین دې موږ تاسو ټول په خپل امان کې وساتي. مقصد دا دی چې یاره دا مونځ کول دا ګران نه دی، مونځ کول ګران نه دی، خو چې کم یو انسان مونځ اودس نه کوي نو ده ته بیا ګران وي. الله تعالی فرمایي الا علی الخاشعین. دا مونځ چې دی نو دا ګران، دا ډېر اسان دی، دا ډېر ګران دی دې خلکو ته، مګر صرف نیکانو خلکو ته او عاجزي کوونکو خلکو ته چې کم د زړه عاجزي خشوع لري هغوی خلکو ته مونځ ګران نه دی. حدیث شریف کې راځي چې کله یو انسان مونځ قضا کړي د دې انسان په زړه باندې یو تور داغ ولګي، کله چې دی بل مونځ قضا کړي هغه تور داغ لوکوټې غټ شي، کله چې بل مونځ قضا کړي هغه تور داغ لوکوټې خسې واشي، تر دې پورې چې د زړه مکمل تور شي، بیا کله دنه مونځ قضا کېږي د په هیڅ قسمه څه پروا نه وي. او دا انسان چې بیا مونځ اودس کوي دته بیا مونځ اودس کول داسې ګران وي کأنما یصعد فی السماء، گویا کې دی اسمان ته ختل ورته اسان به وي خو دا مونځ کول ورته ګران وي. دومره د انسان ته دا مونځ ګران شي دلته کې به یې لکه ته به ورته وې کلي ته لاړ شه، بازار ته لاړ شه او بازار نه یو ګېډۍ راوړه، یو بوجۍ راوړه، دی به لاړ شي د هغه ځای نه به له ګېډۍ راوړي او دې لنډوزي کې دې ورته وي چې راځه جومات کې مونځ کوو نو دې ته نه یې تیار، یاره کپړې مې بېلمازه دي، یاره خبرې لوګوټې جوړ نه یم، قسمه قسم بانې به ته شروع کړي لاړ به نه شي. دا ولې د هغه زړه تور شوی. خدای تعالی دې موږ او تاسو ټول د زړه د توروالي نه وساتي.